آخری خبره سوا چې نقصانات د سقوط د خلافت، نو د سقوط د خلافت نقصانات خو ډیر زیات دي په خپل یې ویني. صحیح شله چې کله خلافت نه وي حدود به معطل وي، څوک به حدود نشي قایمولی. تو مقصد ورسې حدود به څه شي وي؟ معطل وي. جهاد ته د خلک د فساد نوم ورکوي، اقدامی جهادونه به نه وي، دفاعي به هم الله دفیر داسې خوندور خواصل نه وي، خو اقدامی جهاد به نه وي. د کفر غلبه به وي، د کفر قوانین دا به په مسلمانو نافذ کیږي، فحاشی او عریانی دا به په مسلمانانو ملکونو کې خوريږي چې خلیفہ نه. حفاظت د ارکانو د اسلام د نوم کافر په مسلمان مشرت او بادشاہی کوي چې کله اسلامی خلافت نه. د مسلمان ذهن او ضمیر دا د غلاما د کافر او غلام چې کله اسلامی نظام نه. خلق بھی عباداتو کی کوتاہی کوي، گناہونه به په کثرت سره کیږي. دا چې نور ډیر شي نقصانات دي، بی دینه نظامونه انداوی ټول څه شي آغا ټول بی دینه نظامونه به زیات شي چې کله اسلامی خلافت نه. دارنګي تهذب او ډلبازي دا به جوړ شي چې اسلامی خلافت نه، نو هر څوک به ځان تنظیم او ډله جوړی کړي، او چې اسلامی خلافت دا به ټول اسلامی خلیفہ د سر مخه تنظیم دی او خلیفہ لاندې خلک دی. مقصد ورسې نو دا چې ډیر شي نقصانات دي چې کله خلافت آغا سقوط وکړي، نو د هغه څخه ډیر غټ نقصانات راځي. نو دا ډیر وبد نور بیا ځان له ګوره په خپل نو دلته انی جاعل فی الارض خلیفہ، یقینا انګرځوم تعالی را پازمکه کې خلیفہ.